مارزو کا چې تاسو ته پرون چې کومه جنازه د هغې د یره مونږ کړي هغې مثال ما پیش کړ چې 3 کاله هغه په کټ باندې پروت مونځ نه و کړی. امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې د روژې فدیه شته، دا مونځ په درجه کې د روژې نه زیات دی. پکار دا ده چې د روژې مانځه هم فدیه ورکړي. مونږ د خدای تعالی نه د مانځه په بدل کې د فدیې د قبولۍ امید لرو. کم خلک چې ځان ته احناف وایي د امام صاحب مذهبیان وایي، نو هغوی ته پکار دي چې د خپل فقه اقوال راواخلي. نو فقه دا راخلي چې د باندې مثلا د دې 3,80,000 د 3 کالو د منځونو د روژو پاتې شو. اوس که د دې مړي وارثان د مړي وارثان خپل والد سره خپل مشر سره احسان څومره کوي، دې ته تبرع وایي. احسان دنه تپوس پکار دی چې بچیا پلار د مړ د 3,80,000 د 3 کالو د منځونو روژو ور باندې دي، دا 3,80,000 ټولې راوړي خیرات کوي. که بچي وویل چې ټولې خیرات کوم نو دایرې ته ضرورت نشته. دایره به کوي خو د ټول عمر احتیاطي منځونو باندې، په دې منځونو بیا نشته. که بچي وویل زه 50,000 خیرات کوم، پرون یو جنازه کې مونږ ته بچي وویل چې زه 50,000 خرچه کوم، هغه 50 مونږ راوړي. دایره د مسکینانو طالبانو هم کېنوله. وارث راغی د یو طالب ته یې 50,000 هبه ورکړه، ثواب شو. تا چې ما ته 50,000 راکړې دا زما شو. اوس چې زه بیرته خیراتوم خو زما اجر کېږي. تا ما ته خیرات راغله 1,000 روپۍ، زما خوښه ده چې دی بیرته تا ته خیراتوم که دی بل ته خیراتوم. دا 50,000 چې طالب ته ورکړي، طالب د دې دپاره چې ستا د مړي غاړه بنده ده په 3,80,000 روپو کې. ای د مړي وارثه تا 50,000 راوړي، زه ستا د مړي سره ښه کومه، دا 50,000 واپس ما تا ته وبخلي. ثواب د 50 شو. وارث به راواخلي، دا به د دویم مسکین ته ورکړي. 50,000 روپۍ دي، ثواب یې څو شو؟ 1,00,000 روپۍ شو. دویم مسکین تا د مړي سره ښه کوي، دا واپس ما تا ته وبخلي. 1,00,000 هغه یې دریم مسکین ته ورکړي. 1,50,000 شي څلورم مسکین ته. داسې ده چې کله اتم مسکین ته ورسېدې نو 4,00,000 روپۍ د 50,000 روپو نه جوړې شو. یو سړی به دا وایي چې دا ولي زه تا ته اوس 1,000 روپۍ در کوم، دا واخله. دا ستا کار دی چې تی بېرته ما ته راکړي، که تی په بل چا خیراتې دي کې خو د چا څه کار نشته. نو دا مسکینان تاسو سره ښه کوي، د زړې عقیدې مسلمانان تاسو سره ښه کوي، دا ستاسو د مړو غاړې خلاصوي. او که یو سړی دا وایي چې رسول الله مبارک د کم صحابي دا عمل کړی و، جواب به دا وي چې صحابه ستا د مړو په شان ته د 3 کالو منځونه پې نه پاتې کېده، او نه ستا د مړو په شان ته په هغې باندې روژې پاتې وي، بلکې لا اقل په مړو به قرضونه پاتې کېدل. قرضونه رسول الله مبارک عادت ته را به اعلان به یې وکړه د دې مړي باندې قرض شته که نه. که چا به ویل چې قرض شته دی، وي دی جنازه نه کو. د چا غاړه به چې بنده وه په قرض کې، جنازه یې ورته نه کوله. بیا به یو صحابي عرض وکړه یا رسول الله زه وکیل کفیل یم، زه به قرض ادا کړم، تاسو جنازه وکړئ. چې کله به چا وعده وکړه چې غاړه یې زه خلاصوم، نو بیا به یې جنازه ورته کوله. معززو رسول الله مبارک د مړي د غاړې د خلاصېدو غم زمانه کې هم کړی دی، خو د خدای تعالی حق په صحابو نه پاتې کېده، نه پې روژه پاتې وه، نه پې منځونه پاتې وو. د مخلوق قرض به کله کله پې پاتې وو، نبي علیه السلام به د هغې د خلاصي پوښتنه کول. زمونږ د زمانې مړي د خلکو قرضونه هم پې پاتې، د هغې د پاسه د خدای تعالی حقونه پې پاتې، چا باندې مونځ پاتې، چا باندې روژه پاتې، چا باندې د قسم کفارې وي. فقهاو د هغې د بدل دپاره دی. کله چې د عمر فاروق صاحب زمانه راغله، د عمر فاروق صاحب په زمان کې فتاوا نوازل لیکلي دي، خو اوس وخت کې د کتابونو نه هم غلا شروع ده. 3 جلد فتاوا نوازل قصهخانه کې ما واخیسته، بیروت چاپ. یو 80مه صفحه مې چې کولو کړه، مسله پکې نه وه، بیرته مې واپس کړه. مې دا کتاب ستا شو. زه خو دا ټول کتاب دې دپاره اخلم چې
چې عمر فاروق رضی الله عنه شام ته روان دی او د شام په باندر کې یو زنانه د آمینه بنت حربت نومیږي هغه وفات شوه او عمر فاروق سے بس 8 سفارې من مالیه الى آخره د مالیه لا اعبد الذي سورۃ یاسین د غریشتمه سفارې نه اخره پورې 8 سفارې کې خوري مسکینان کین او الاخذ نوبه بعد نوبه یو بلته نوبت په نوبت باندې ورکړي به او فرمایل اجعلوا القرآن وسیله لنجات موتاکم قرآن کریم په دوران القرآن کې او حیله اسقاط کې د قرآن کریم ګرځول د مړو د نجات لپاره بهترینه ذریعہ وګرځوي. صاحب د دې کتاب ابو الليث سمرقندی د ډېرو متقدمین او اسلاف فقهاو نه هغه لیکي فصار هذا اصلا لدوران القرآن في حيله الاسقاط د عمر صاحب دا عمل د قرآن کریم په دایره اسقاط کې د ګرځولو لپاره یو عظیم دلیل جوړ شو چې قرآن کریم کې خودل شي. مولانا حمدالله جان صاحب نمونږ ته پوښتنه چې دا قرآن کریم څه لپاره کې خودل کېږي هغه یو کلی وجه بیان کړه. د دې وجه دا چې د مړي مون پته تاته لګي د مړي د روزو پته لګول شي لیکن د مړي په ټول عمر کې څومره قسمونه خوړلي د دې قسم کفاره ده دا هیڅ چاته پته نه چې د مسلمان څومره قسمونه خوړلي نو لهذا د هغې حساب اندازه نه لګېږي. نو قرآن کریم دې دپاره کې ښودل کېږي چې قرآن کریم یو خواته قصهخانه کې په 150 روپۍ خرڅېږي خو د دې یقیني قیمت د تمامه دنیا چې یو ځای کې د قرآن کریم قیمت پې نه پوره کېږي. نو قرآن کریم دې دپاره کې یا الله د مانځه او د روژو حسابي ما وکړه خو چې د څومره قسمونه خوړلي او کفارې څومره دي نو که یا الله د دې تمامي دنیا د قیمت څومره قسمونه یې خوړلي که نه او د هغې کفارې ورباندې وي خو د هغې په بدل کې درته د قرآن کریم پاڼې اقدم د دې خاطر وکړه معافي که دی مقصد. معززو شامي زمونږ د مذهب عظیمه فتاوه ده هغه رسائل ابن عابدین کې په دې باندې رساله لیکي په دایره اسقاط مستقیم کتاب لیکلی دی. بحر الرائق قاضي خان علمگیری دا شان تختاوی مراتی فلا دا زمونږ د فقه کتابونه دي دا ټول چې کوم دی هم دا دایره اسقاط په دې طریقه باندې دي. او تاسو ته داسې پکار دي چې کله مردگان کېږي نو خپل علماو ته مشوره کوي. هغه عالم ته وایي چې زما د مړي دومره عمر دی د دې حساب د مونځ راته وکړه د دې د روژو حساب راته وکړه په د دومره پاتې دي هغه دومره پیسې جوړېږي راته وښایه دا حساب کوئ نو بیا دایره کوئ. او که تاسو علماو سره مشوره نه کوئ او دوه چکې حسابونه وغلته تاو راتاو مقصد یې څه شی او زم نه پوهېږم تم نه پوهېږي دغه طریقه بیا نه ده. کم چې فقهاو ښودلې ده د هغه طریقه باندې چې له اسقاط مونږ قایل یو او زمونږ فقهاو چې کوم دی هغه ذکر کړی دی. معززو سامعینو حضرات ورونو زما د بیان نه چوړو خلاصه دا وه چې کومو مولیانو د بیان نه شر جوړ شوی دی هغه مولیان چې دي هغوی منسوخ ایتونو پسې روان دي کم زړې عقیدې علما ناسخ پسې روان دي. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه رب کریم فرمایي د چا زړه کې چې دین ته ټګي ده او کګلچ دی هغه قرآن کریم کې متشابه او منسوخ پسې دي او کم خلک چې هغوی زړونه روغ په هدایت دي هغه ناسخ او محکم پسې دي. تاسو هم دا دین زده کوئ د خپلو علماو نه او دا شان خپل بچي مدرسې ته راولئ خو د خپلو حقاني قاریانو سره هرې مدرسې ته بچی ملیږئ ځکه دا مقصد دا وي زه دې بچي باندې حفظ کوم سبا به زه مړ شم دا به زما قبر ته تلاوت کوي دا د مقصد دی که نه دی جواب راکوي دا دې دپاره چې ما پسې به دعا کوي دې دپاره بیا احتیاط ونه کړي د وهابیانو پنجپیریانو مدرسې ته ماشوم ولېږي ماشوم چې د مدرسې نه راشي او کله ته مړ تا پسې تلاوت ته ناروا وایي تا پسې خیرات ته حرام وایي ته پرېږده چې بل تا پسې دعا کوي هغه بل تم بدعتي وایي. نو زه وایم هغه قاري هغه پنجپیری او وابي قاري چې ستا زوی جوړ شوی دی که د دې حفظ القرآن په ځای د بټۍ خرکار دې چې جوړ کړی وی نو تا دپاره ډېره ښه وه ځکه چې تا خو به یې قدر کولی که نه تا خو به یې قدر کولی که نه یو 200 روپۍ خو به یې ورځ راوړې درته که نه د بټۍ خرکار دې نه ښه و د دغه قاري نه چې هغه تا پسې دعا ته ناروا وایي هغه تا پسې ختم ته ناروا وایي هغه تا پسې خیرات ته ناروا وایي خو دا نقصان مونږ او تاسو نه کېږي چې مونږ یې مدرسې ته اول بوځونه
کای بوزو بیا د مدرسې فرق نه کو چې دا د چا مدرسه ده. ولک داسې جناب حافظ صاحب دا کومه خواري چې روانه کړې ده الحمدلله خپلم صالحه دی. تاسو دې خوشا کې مولانا نور محمد صاحب داغه سر رفقا قرا دې ټول کلاسونه جوړ کړی دي. مولانا عبدالرازق صاحب خدمت روان کړی دی. نږدې له خپل خپل عقیدوي مدرسې پیدا شوې دي. لا اقل د خپل بچي دوی سره کېنوئ او د دوی په لاسونو باندې او د دوی د خلو نه ورته قرآن کریم وښایئ او د خپل علماو سره وابستګي جوړه کړئ. د عقیدې اصلاحي او څو خبرې د خپل غاړې د خلاصي په نیت مستاسو حضور کې عرض کړې. الہ دې وکړي چې فایدهمنې وګرځېږي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.